أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطوة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. دې الله رب عزت یو ادب ذکر کوي دیوتا چې کله تاسو مسجد په دروازه باندې داخلي گئی نو لفظ د حتتون به وي. حتتون معنی ده مافي. نو دیو هغه کې تحریف وکاو نور الفاظ شروع کړه. وَإِذْ قُلْنَا او کله چې ویل منګه ادخلوا داخل شي هذه القرية دې کیتا فكلوا منها نخرج دینا حيث شئتم چاتم چې خوښه ارادن فراخا ودخلوا الباب او داخل شي په دروازې سجدن سجده کون کی وقولو او آئی حتتن چی سوال مدما پیده نا پر لکم بخنبو کتاستا خطوایاکم دو گناہن استاسو وسنزید المسنین او زده چی زید بکم منگا خیستا عمل کون کلرام نو ودخلوا الباب سجدا داخل شي دروازه باندې سجده کوونکی سوال دارازي چې دا سجده کیږي نو په حالات د سکون کې او داخلي دل چې دا په حالات د حرکت کې دا دوه متعارضین چیزونه دا څنګه راجمع کېدل شي په یو وخت کې. مفسرین جواب ذکر کوي چې دلته ودخلوا الباب مطلب دا چې تاسو اراده وکړئ د داخلي دلو د په دروازه باندې او اراده دی وکړئ چې کله داخل شو نو بیا به سجده کوو سجدة الشکر. دا مطلب نه چې داخلي ګیم او په دغه داخلي دو کې ته سجده وکړئ. فبدل الذين نو پس بدل کلا کسانو ظلمو چې ظلم کړو قولا وینا لرا غیر الذي غیر داغنا قیل لهم چې ویل شي دیو تا کم وینا د حتتون ویل شیوانو دیو حتتون په زبانه حنتتون په اشارتين منګه وربشي پکار دی. فانزلنا الله رولګ منګه علی الذین پاکسان باندې ظلمو چې ظلم کړو رجزن عذاب من السماء دبرنا بما كانوا يفسقون پساب دا سچودینا پرمانی کونکی. وَإِذِ اسْتَسْقَى کله چې طلب دوبو کو موسی علیہ السلام لقومي د خپل قوم لپاره فقلنا نو موږ ته ویل اضرب بعصاك الحجر نو پام صابانه دې غټ لرا پان پجراتو نوروتی منه سنت عشر عینا ددینا دولس چنی قد علم ایقن پیو کل اناس هر یو ډلا مشربهم زید اسکلو خپلو کلو خری واشربا اسکی من رزق الله د رزق د الله نه ولا تعصوا مگر زی پلاو دی پدما کې مفسدینا فساد کوونکی. وَإِذْ قُلْتُمْ او کله چې ویل تاسو یا موسی علیہ السلام لن نصبر چرې موږ صبر نکوو علی طعام واحد په یو خوراک باندې فادع لنا نسوالو کا زمنګ د پارا ربک در خپلنا یخرج لنا چرو باسی زمنګ د پارا مما دا سناتن بیت الارض چرا ټکیز مکام من بقلها د سبزینا و قصایا د بدرنګنا و پومیا او دوګینا و عدسیا او د نسکانا و بصلیا او د پیازنا. نو دی ویل ترکارین ام پکار دی او کم اسمانی او تیار خوراکونو بغیر د کروندینه بغیر د مشاقت نه نو هغه پرې خو سره ناشکری وکړه. قال ان الله تو فرمایل اتستبدلون الذي آیاتاسو بدلو یاسو وادنا چغډیر بیکار دی بالذي په مقابله دا کی و خیرن چغډیر ور دی اهبتو مصرن تاسو کوشي یو خاد خرون تا فإن لکم یقین ستاو د پارا ما سدی سالتم چې تاسو یې غواړئ
وضربت علیهم الذلة او والی شو په دې باندې ذلت والمسکنة او فقیری وباءوا واخته شو بغضب په غضب من الله د الله طرفنا ذالک دا بانه په دې وجه کانو چې دوی یکفرون کفر کوونکي ناشکری کوونکي بیا یکفرون کفر کوونکي بیاات الله پاتن الله باندې ويقتلون النبيين وجل دي پیغمبران لرا بغیر الحق پنا حق بانی ذالک دا بما عصوا بسوادات چودین فرمانی کونکی وکانو یعتدون او دید حد نتجاوز کونکی الله چې کوم حدونه مقرر کلیو او کم احکامات مقرر کلیو اغیبا د حد نه به تجاوز کا او پدا کین الله ولدا سزا ورکلا چې زئی وس کرون ته کوشي او کاروانده به کوي تذکره بیلچی به وینو دغه سبزی نو تر کارې متاست ملاویږي